یو اعتکاف مسنون اعتکاف دی، یو اعتکاف نفلی اعتکاف دی، یو واجب اعتکاف دی. واجب اعتکاف د دې عموما زمونږ فضا نشته، نه څوک کوي، شاذ و نادر که چرته، خو بهر حال ما څوک نه دی لیدلی. واجب اعتکاف دی ته وایي یو سړی وایي که زما د پلانکې کار وشو، یا زما د پلانکې مصیبت لرې شو، یا زما د پلانکې حاجت دی که دا پوره شو، نو زه به لس ورځې اعتکاف وکړم، 2 ورځې اعتکاف وکړم، 1 ورځ اعتکاف وکړم. نو دې ته ویل کېږي واجب اعتکاف، نظر والا اعتکاف، منښته. خو دا عموما ما چېرته نه دی لیدلی. تاسو لیدلي؟ دا څوک داسې تقریبا، خو په هر حال پکار دا چې سړی داسې خبره کوي. اورېدلي هم دی. نو دا واجب اعتکاف دی. ٹھیک شو. دویم نمبر دی نفلی اعتکاف. نفلی اعتکاف الحمدلله موږ ټول مسلمانان یې کوو. تبلیغ والا یې ډېر په اعلی پیمانه کوي، ځکه چې تبلیغ کې چې کله سړی وځي نو هلته ورته دا خبره ښایي چې بھائی تاسو کله مسجد ته راننوځئ نو که هغه تاسو 10 منټې له راننوځئ، که هغه ګنټې له راننوځئ، که هغه 2 ګنټو له راننوځئ، چې هر څونه دی اراده ده، خو ته دا ووایه چې نویت ان لسنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد. زه نیت کوم د اعتکاف تر څو پورې چې زه په دې مسجد کې یم. نو چې که هغه ته 10 منټې که 15 منټې که 2 منټې که هر څونه، خو چې مسجد ته راننوځې او د اعتکاف نیت دې وکړو نو تا ته به د اعتکاف ثواب ملوي. نو دا نفلي اعتکاف دی. پکار ده چې هر مسلمان مسجد ته راننوځي نو چې د اعتکاف نیت کوي. نو د دې اعتکاف دپاره نه روژه شرط ده، مخکې زه بیا تاسو ته تفصیل بیانوم، او نه د دې دپاره دا شرط دی چې ته په مسجد کې پوره شپه ورځې، دا شرایط پکې نشته، دا د دې نه جدا ده. نو دې ته ویل کېږي نفلي اعتکاف.